أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. سورة النساء اوله حصہ شروع او پدې کې شپاړس احکام ذکر کول. هغه احکام چې باغې سره اصلاح راتله بین رعیت په میاں د رعیت کې د هغې نه 14 احکام یې مخکې ذکر کړه. د دې ځای نه 14 حکم حکم دا دی چې امیر البیت الرجل د کور مشر هغه به سړی لکه سړی مال لګئی سړی خرچ کوي سړی کې قوت د مدافعاتی سړی جنگ کولی شي نو د کور مشر هغه به سړی کله چې د کور مشر سړی نو کور سمی او چې د کور مشره ښځی نو بیا کور کې فساد راځي روانه راځي. دیو جه حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله خبر راغی چې کسرا وجل شه او داغه ښځه هغه حاکم وګرځیدا نبی علیہ السلام هغه وخت کې لیفلح قوما ولو امرهم امرأتان قوم چاره نه کامیابیږي چې هغه اختیار د مشرت خزو ته وسپارل شو. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی اذا كانت امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاؤكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها. کله چې تاسو عمره ناکار خلق وګرځیدل او تاسو مالدار هغه بخیلان وګرځیدل مال نه لګي په دین باندې او کارونه د مشرت خزو ته وسپارل شو فبطن الارض خير لكم من ظهرها. نو بیا درله د ځمکې ګېډه د بهر نه بهتر ده یعنی مرګ درله د ژوند نه بیا بهتر دی. د کور مشر به سړی نو کور بسمی د ملک مشر بسړی نو ملک بسمی. نو دیو ایجا سوارلسم حکم الرجال قوامون علی النساء سړی به حاکمانی بخزو بما فضل الله بعضهم علی بعض په سبب دا چې ورواله ورکړی دی الله بعض لا په بعضو باندې. نو بازه الله په بازو غرغړي سړی په خزو غرغړي وبما انفقوا من اموالهم په سبب دا چې خرج کړي دي د خپل مالونو. څه مطلب مال خرج به سړی کوي نو چې کله سړی خرج نه کوي او ښځه هغه خرج کوي نو بیا هم کور روان شي ګډوډ شي بیا هغه کور سمې ډېر نه خوري. وبما انفقوا بسبب داوی چې دای خرج کوي من اموالهم مالونو داینا
یعنی سړی به پیسې پیدا کوي، نوکري به کوي، ګټي به، تجارت به کوي، ښځه له به ورکوي. خو دا نه چې ښځه به پیدا کوي نو سړي له به ورکوي، بیا کار بل شان شي. فصالحات قانتات حافظات للغیب. اوس سړي حاکمان کړل خو د ښځې صفتونه نیکان ښځې قانتات عاجزي کوونکې الله ته تابعدار د حکم د الله. حافظات للغیب ساتون کې مال د خاوندانو لا په وخت د نشوالي د خاوندانو کې. حافظات للغیب یعنی فی غیبوبة الازواج بما حفظ الله په سبب دا چې نگهبانی کړی دا حفاظت کړی دی الله د دې ښځو په خاوندانو. خاوند به د ښځې حفاظت کوي، خیال به ساتي. واللاتی تخافون نشوزهن. نو هغه ښځه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقه د هغوی نه. بد اخلاقه ښځه نشوزهن من سوء الخلق چې بد اخلاقه یې خاوند سره ښه ژوند نه تېروي، نو د هغې طریقه بیا دا ده فایذوهن نو پند ورکئ دوی لره، پند و نصیحت ورته وکړه. واهجروهن فی المضاجع که په دې ونه شوه واهجروهن فی المضاجع نو ویشړئ د ځای د اخلاقولو نه، جدای کوي د ځای د اخلاقولو نه. او که په دې ونه شوه وَاضْرِبُوهُنَّ نُ وَهَيْ دَيْ لَرَا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ نُ كَدَوْ اسْتَاسُ تَابِدَارِي وَكْلَا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا نُ مَلَټُوئ بدای باندې لار د طلاقو. او که بیا هم نه تابعداره کېږي، په یو هم نه سمیږي، بیا طلاق که چې غم غوسي. ان الله کان علیا کبیرا یقینا الله دې د اوچتې مرتبې والا، لوی مرتبې والا. اوس که د سړي مرتبه لویه ده په ښځه، خدای دې دا هم نه کوي چې بس زیم او زیم. ان الله کان علیا کبیرا، د الله مرتبه هغه بیا ډېره لویه ده، ته د الله د حکم د لاندې. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اوس پنځلسم حکم الصلح بین العشائر. انسانانی کله کله خفګان راځي، روانه راځي، نو که د ښځې او خاوند روانه راشي نو منځ کې صلح وکړي. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا که یریږئ تاسو د خلاف نه په منځ د دې دواړو کې فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا نو لېږئ یو حاکم د اهل د دې سړي نه او بل حاکم د اهل د دې ښځې نه یریدا اصلاحا که د دې دواړو اراده وه د جوړ جاړي یوفق الله بینهما نو توفیق صلح براولي الله په منځ د دې دواړو کې. یوفق الله توفیق به واچوي الله په منځ د دې دواړو کې صلح براولي. ان الله کان علیما خبیرا یقینا الله دې پوه او خبردار. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شپاړسم حکم تنویر په ما سبقا. او هغه اصل مقصد چې التوحید دا معاشره چې الله سمای دا دې لپاره چې توحید دنیا کې خور شي. نو دا نه چې تشدید لغړم چې اصلاح د معاشره کوم، اصلاح د معاشره کوم، اصلاح د معاشره کوا په مسله توحید پرې نه دی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت کوي د الله ولا تشركوا به شيئا او شریک مگر دوی د الله سره څه شی. وبالوالدین احسانا ا د مور او پلار سره ښېګړه کوي، وبذل القربى د خپلوانو سره، والیتاما د یتیمانو سره، والمسکین او د والمساکین او د مسکینانو سره، والجار ذی القربى والجار الجنوب او د ګاونډي نږدې سره او د ګاونډي د لرې سره. ستا نږدې ګاونډي دی هغه سره مې احسان کو، ستا لرې ګاونډي دی د هغه سره احسان کوه.
تا سره په سیټ ناس دی په کټ ناس دی هغه سره احسان کو ستا په گاوند دی بهر دی هغه سره احسان کو جار ذل قربا مومن مسلمان سره احسان کو جار الجنوب کافر سره احسان کوا وصاحب بالجنب او د مرګري د سره وابن سبیل او د مسافر سره وما ملکت ایمانکم او چې دا دی لاسونه ستاسو دا غي نوکران دي خادمان دي غلامان دي غي سره کو ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله مینا نگی دا چا سره چلوی چلوی لوی مار مختال چلول کئی اکثر دوکا گئی فخور لوی مار فخریہ کون کے الذین یبخلون وکسان چاہی بخل گئی ویامرون الناس بالبخل او حکم گئی خلق تا پا بخل باندے ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ او پتایا چې ورګړي الله دې له خپل فضلنا الله فضل اطلاق په معلوم کیږي الله علمان ورګړي دې پټای ښکارا کینا یو کا سراغه ډېر منی جامع وي نبی عليه السلام غوړي ورته وی هل لك من مال ستا سمال شته اوله قد اعطاني الله من الابل والبقر والغنم مال الله خان را کړی دي ګډي بيزشته سارويشته نبی عليه السلام ورته فالي را عليك بیا په کار دې چې بتا دی ولي دی شي ولي بیا ور باندې نخاري چې الله تعالی درکړي نو خارای کا دا سه الله تعالی علم درکړي خارای کا مسله بیان کا حق بیان کا کدی پټ ک یو لجو بلا جام من النار د قیامت پرند اور واگی بو تواچول شي ويقدمون ما آتاهم الله من فضله پټیا چې ورګړي دی الله دې له خپل فضلنا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا او تیار کړې موږ کافرانو له عذاب سپکونکي والذین ينفقون اموالهم او هغه سان چې خرج کوي مالونه رئاء الناس لبرضان خودلو خلقتا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر او ایمان نراڑی با اللہ پرد آخرت باندے شیطان دوست دنو ومن یکن شیطان له قرینا آغا سوکا جش شیطان دوست فسا قرینا نصبت مرگرے وماذا علی موسکو جو بدائی باندے لو آمنو باللہ والیوم الآخر کدائی ایمان راوڑے با اللہ پرد آخرت باندے وانفقوا مما رزقهم الله او خرج کړي دای داغنا چې رزق ورکړي دای در الله وکان الله بهم عليما او دی الله په دای باندې پوها ان الله لا يظلم مثقال ذره یقین الله زیاته نه کوي پانداز دی او زره وان تکو حسنه او کوي دانی کی یو زره نیکی یضاعفانو دوچن بکی دی لرا ویو دم اللہ دون و اجرن عظیما اور بکی دی خپل طرفنا اجر لوئے فکیف ایدا جینا من کل امت بشہیدین نسرنگ حال بئیو کلا چرا ولو منگا دہر یو امت نیو گوا وجینا بگالا اولائی شہیدا اور راولو منگا تالرا بدی کسانو باندی گوا قیامت کی نبی علیہ السلام بگوائی کی صحابہ کرام بگوائی کی بتابعین و تابعین بگوائی کی بتابعین دا سی مرازی دار دور خلق ببیا پیوبل علماء بنور گوائی کی نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی صحیح مسلم کی روایت راضی وردیوی قرآن آیا اگر قرآن شروع کو کد روایت دے نبی علیہ السلام اورید سورہ نساء شروع کو کلدی آیات لراغے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امات نبی علیہ السلام محیا بن ام عبد ابن مسعود بس کا او چې ما وکتل د نبی علیہ السلام د سترګو نه اوښکو دارې والې چې نبی علیہ السلام د سترګو نه اوښکې تلې او نبی علیہ السلام اقول کما قال العبد الصالح زبدا سوام سنچی عیسیٰ علیہ السلام ویلو چې كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. زبدای گواہی کوم تر سوچ زوم دای کې او چې زلت ناغسته بیا ما ته پته نشته. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد سرنګ یار به کلا چرا ودو مونږه دار یو امت نه یو گواه وجئنا بك على هؤلاء شهيدا راولو منگا تعالی را پدی کسانو باندی گوا یوم ایدی یود الذین کفرو نو بدغا رب کی خوخیبا کسان چی کفر کرده واسور رسولا او چنا فرمانی کرده دا پیغمبر لو تصوا بهم الارض کاش یوار شوی پدی باندی زمکا دا بخوخی چی ارمان دی چی منگا زمکا را باندی وار شوی منگا رک شوی ولا يكتمون الله حديثا او نبشي پټوله دای دا الله نه خبره لرا دا الله نه به او خبره نه پټيږي بیا ګورې زمونږه اوس خو روانم ډیر اسماعیل خان ته زمونږه د کلی کې د تنظیم امیر دی ابراهیم مولوی سیب تا خو وفات شوی ده دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب اللهم اغفر لها وارحمها ونور قبرها ولا تعذبها ولا تعذبها واجعل قبرها